هغه کس چې به نورو ته د یهودو ایجنټ وي د هغه بیان در سره شیر کوم او د دغه بیان نه خو واضح ظاهریږي چې دی په خپله د اسرائیلو ایجنټ وخاتو دا بیان را سره واورئ फिलिस्तीनी भाइयों से और मुजाहिदीन से कहूंगा कि वो इंसानी हुकूक का एहतराम करे, इंसानी हुकूक का एहतराम करे, इंसानी हुकूक का एहतराम करे, उसे तहफ़्फ़ुज़ दें, उसका लिहाज रखें, बच्चों, औरतों और आम शहरियों को गज़ंद न पहुंचाएं, उनकी जिंदगियां तल्फ न करें और दुनिया को बताएं कि حقوق هم منو او فرایض هم منو خو د بیان سره د اتفاق نه کومه ځکه چې د خپل ملک د حقوقو او د فرایضو کې در ناکامۍ کوتاهۍ شوې دي راځئ دا راسره ووایو قسم درته خورم چې په دې کور کې اوس د پخولو څه نشته ما د دې ورور نه تپوس وکړو نو 4,500 روپۍ وایي چې زما سره ده نو د دې نه به زه تاسو ته نور مجبوره کم ځای وښیم زه د دې ورور سره یو څو خبرې کوم السلام علیکم څنګه یو मुजाहिदीन फ़लस्तीन ने इसराइल के खिलाफ जो भरपूर कार्रवाई की है हम उसकी हिमायत का ऐलान करते हैं और इस कामयाब कार्रवाई पर उनको मुबारकबाद سمو خیال دی څوک هغه ملګري چې د دې د بیان سره اتفاق کوي نو په کمنټس کې به اګري ولیکي او هغه ملګري څوک چې د دې د بیان سره اتفاق نه کوي نو په کمنټس کې به ناٹ اګري ولیکي او دواړه به سره د دلیله او زه په خپله به خپل رای اظهار د کمنټس په سیکشن کې هم در کومه خو دلته زه دوه تجویزونه ورکوم نمبر فرست دا په دې وخت کې به تا صرف ویلي وو مظلومان په دې وخت کې فلسطینیان دي صحیح شو د هغوی حقوق او فرایض چې کوم دي هغه سلب کیږي نو تا به اسرائیلو ته پیغام لیږلی وی چې د حقوقو خیال وساتئ دویم اپشن دا و چې تا به د فلسطین والا سره د حمایت اعلان کړی وی هغوی ته به دې د مدد ستاینه کړې وی ځکه چې په دې دغه مدد ضروري و صحیح شوله نو د بیان سره د فول اتفاق نه کومه ملګرو د خپل رای اظهار ضرور د کمنټ په سیکشن کې وکړئ